چې د چا نه څومره مونځونه قضا شوي وي د دې قضا راګرځول په د باندې فرض دي. قضا مون په توبې سره نه معاف کیږي. که یو کس ووایي چې زه به توبه وباسمه الله نه به معافي وغواړمه، نو یاد ساته قضا مون په توبې سره نه معاف کیږي، ځکه الله قرآن مجید کې بار بار دا حکم کړی دی واقیموا الصلاة، تاسو مون قایموئ، یعنی په پابندۍ سره یې کوئ. دویمه خبره دا ده چې د قضا مانځه دپاره یو معین ټیم نشته دی چې په دغه ټیم به یې کوئ، بلکې د مکروه ټیم نه علاوه صرف په مکروه ټیم کې به یې نه کوئ، نور هر ټیم قضا مونځ کولی شي. دریمه خبره دا ده یو کس صاحبي ترتیب وي. صاحبي ترتیب هغه چاته وایي چې د په ذمه باندې شپږ یا زیات قضایي منځونه نه وي، نو دا انسان صاحبي ترتیب دی. یا دغسې د ده نه شپږ یا شپږو نه زیات منځونه قضا شوي وو، خو د بیا راګرځولي دي، هغه یې کړي دي، نو دی بیا هم صاحبي ترتیب پاتې دی. نو د ده نه اوس یو مونځ قضا دی یا دوه قضا دي، پنځو پورې د ده نه منځونه قضا دي، نو دی به د وختي د مانځه نه مخکې قضایي منځ کوي. لکه مثلا د ماسپښین ټیم داخل شو، د ماسپښین د مانځه ټیم دی، د نه سحر مونځ قضا شوی دی، دی به اول د سحر دا مونځ وکړي، بیا به ورپسې د ماسپښین مونځ وکړي. په دې ترتیب سره به دغسې نور منځونه کوي. یا یو انسان دی هغه نه ډېر منځونه قضا شوي دي، یاد ورته نه دي، نو دی به بیا هر مانځه سره یو منځ کوي. نو دا د قضا د مانځه طریقه شوله.